خداوند باپ خداوند بیٹا د عیسی علیہ السلام بارکی لکی چې خداوند بیٹا او د الله بارکی لکی خداوند باپ نو الله تپلار وی نعوذ بالله او عیسی علیہ السلام تزیه وی نو هغه خو انجیل د خدای کتاب وی دا موږ وایو چې پای کې درو هغه خو انجیل د الله کتاب وی چې هغه پاڼه واړی او پای کې لیکلي چې دا الله زی نعوذ بالله وای وی دا خو په انجیل کې لیکلي نو نبی علیہ السلام ته دا خبر وکړه چې توای چې لا اله الا هو الہ بيد الله نشته دا انجیل کې چې ویلي دي چې عیسی علیہ السلام د خدای زیه دی نو د خدای زیه خدای دی تاسو وایي چې بل خدای نشته او بل الہ نشته قرآن په زبردست طریقې سره جواب کوي چې اسنه دا پیران دي او فلکه ولودريږي او نبی علیہ السلام مسلمانان بدنام دي ورته وی چې ابن خو یوازې د زوی په معنا نه راځي دا غزال له تحقیق بیا کو چې په انجیل کې دا څه شته او نشته او انجیل کې خدا خبره شته یقیني ده لکه څنګه چې زمون په قران مجید کې راغلي دي لم یلد ولم یولد دا یا چې لکه څنګه قران کې ده نو دغه شان دی په انجیل کې مشته زمون قران کې د آیات ته لیسا کمثله شیء په دغه شان دی په انجیل کې ومو چې دا الله په شان دی بل څوک نشته لکه څنګه چې قران کې دا دی چې الله احد الله یکیو دی دغه شان دی په انجیل کې ومو چې الله احد قران کې دی چې عبادت د الله حق دی دغه شان دی په انجیل کې ومو الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دا ټول کتابونو اتفاقی خبره وا اوس دا ټکی په تورات کې او په انجیل کې صفه لیکلي دي نو چې یو آیات ته او داغي معنی د دین خلاف جوړي لکه دا ویل شو چې لم یلد ولم یولد نا الله سوک راوړي دي او نا الله چا راوړي دي لم یلد ولم یولد نا الله سوک زیګولي دي ولم یولد او نا الله زیګول شوی دي یعنی لم یلد نا الله تعالی پلار دي ولم یولد او نا الله زی دي دا په صفه لیکلو په انجیل کې اوس په انجیل کې بل ځای راغلی چې عیسی علیہ السلام ته ابن ویلي دي اوس پر دې ابن داسې معنا کوي چې لم یلد ولم یولد نه بدل نه وي ورځي کې خدای ابن د زوی معنا نه وي سورګیره خوشاګول نه وي کله کله سړی پر دی بچی ته وي بچی دې خواراشه نو خو زی نه شاګرد تا استاد وی زی دې خواراشه نوازی خو نه یو ته پیدا نه او کله کله دا زوی د محبوب په معنا باندې راځي د مینې نه خلق کوئی نو کچه ته په انجیل کې ابن الله راغلی چې عیسی علی السلام ته ویل او داغي دا معنی چې عیسی علی السلام د الله محبوب دی ولدا په قران کې دی راغلی چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون دا الله دوستان شته او دا الله یاران شته داشته نه اولیاء الله دا الله دوستان دا الله یاران نو که ابن الله دا معنا شي چې دا الله تعالی دوست نو بیا خدا غایاتونو نه خلاف ناراضي خو اصل کې مساله بدله یو خپل طبيعتي او یو دا الله خوښوي چې کله په سړی باندې خپل طبیعت حاکم شي
او خپل سوچ په غالب شي نو دی بیا آیاتونه تاوي یعنی خپل مزاج هغه په زورور دی نو دا آیاتونو باندې د خپل مزاج نوکری کوي نو د آیاتونو نوکر نه وي بلکې دی وایي چې د آیاتونو د زمانه نوکری دا د کبو زړونو والا کار دی غلطه مسله راوالی غلط فکر راوالی او دا غي د پاره به آیاتونه تاوي آیاتونه بوله غلط معنی بوله کوي غلط معنی بولو کی خبره به د ځانه جوړه کړی وي عقیده به غلطه د ځانه جوړه کړی اګه دا عقیده جوړه کی چې دا سې کی دی قبر کې لاندې انبیاء کرام او اولیاء کرام داسې ژوند دي لکه څنګه چې مونږ ژوند دیو لکه مونږ د زمکه کې د سر د پاسه ژوند دیو دک شانتی اولیاء د قبرونو د لاندې نه ژوند دي پس مګه کی ژوند دي دا یو خبره کړه بیا ور سره کړه هغه زمون خبره اوري او هغه زمون حاجتونه پوره کوي دا کوم ځای دی قران کې ویني دی راغلی چې بل احیاء وسر شورګره خوشاګل ني چې احیاء ټکه راغی چې احیاء ژوند دي او ردی دا مطلبی چې زمون په شان دي چې زمون د زمکه د پاسه ژوند دي نو دغه شان دی غي د زمکه د لاندې ژوند دي بیا ور پسې دی ولکن لا تشعرون تساجتو اغه ته نزي هغه بریلی د چاوي یو لسمه د کم ځای نه ثابته ده بریلی ورته وی د قران نه ثابته راکنه وی کم ځای کې دي وی قران کې وی چې انی رأیت 11 مالی دل یو لسما 11 هغه ورته وی دا ورپسې نه وردلی وزوی چې دا ورپسې څه مطلب دی چې انی رأیت 11 کوكبن مالی دل یو لستوري او نور سپوږمۍ ورپسې نه خوب بیانې بریلی وته ما د ټول قران ټیکا نه چې زبر ټول قران وایم نو دې موږ د ټول قران ټیکا نه راغستې او بل احیاء راغي بلکې ژوند دي زمونږ په شانتي زمونږ د زمکه د پاسه یو دغه شانتي غي زمکه د لاندې دي ولکن لا تشعرون ور سره نه وای وې دې سره زما کار نشته مار ټول قران ټیکا نه راغستې وګي ته چاوي دو سو کیږي هغه ته وی سالور ډوډای هغه ورته دا ډوډای دی پکې ولي وي ما خو ته صرف دا ویلو چې دو سو کیږي نو سالور وای ته دا سلوای چې سالور ډوډای پیدا ډوډای پکې زما مطلب پیدا پکې زما مطلب زوګه ومه نو دقه شان دي وګي دي دا پکې ردی مطلب دی قران وی بل احیاء ورپسې وی ولکن لا تشعرون دارنګ بریلیان هغه خبره جوړه کی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پټو باندې پویږي نو خبره د ځانه جوړه کړه دا د ځانه عقیده جوړه کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پټو باندې پویږي اوس قران مجید ورله تاوي وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء الله تاسو ټول باغې وباندې نه خبرې خو په خپل پیغمبرانو کې چې کوم خوخ کې واغې ته ټول غیب بیان کی دا په پیغمبرانو کې نبی علیہ السلام ټول غیب له خوخ کو وته وي ټول غیب وته وي اوس اپن نور نه ګوري چې پیغمبر علیہ السلام تعالی صفاوي چې کپتا ګمان کی چې په غیب پويږي تو وایا لو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير تو وایا چې قل لا كلكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب پټو باندې نه پويږم هغه اوس نو ګوري دا غیر سترګې پټې کړې دي ما د ټول قران ټیکا نه راغسته ټول قران ټیکا معنا دا د کګو زړونو کاری کوګسړې چې وی هغه په قران کې خپل مطلب ګوري ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی قران کریم چاله خلد نیوی
او قران کریم خاموش مستدل دی قران کریم چاله خپل گزار نه ور کوي کدی ته سپیری چشمه واچولي ټوله به تعلق کوي کشنی دی واچولي ټول به توافق کوي خو دې تواغه چشمیا چې کوم چې د الله رب العزت پیغمبر علی السلام لور کړی د پیغمبر په سترګو به قران ته ګوري د صحابه په سترګو به قران ته